بسم الله الرحمن الرحیم. زمون د استادانو طریقه بداوا شیخ الهند سے بروزانہ هغه طریقه دا شیخ الهند او فقیدا مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې روزانه به د سبق په ابتدا کې راځو موږ روزانه نه کوي نو بس نن به پکې په کومه په روز ویلې ته ونن به پکې په او دې مې کې باندې کوي هغه دا سره خطبه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له حديث دوار راغلی ده من يضلل راغلی ده او من يضلل هم راغلی ده عايز من تکلک الحدث کې ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا رب تسوي اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ومن أصدق من الله حديثا وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نذا أحسن ويلش أحسن ويلش فلفظ ذا أصدق باندې حذف کې هغه منصوب ده منصوب ده او په محلي حذف کې محل هغه مرفوع ده دا مرفوع ویل شي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي والأحسن فلفظ معتز أو أحسنوا نفكر محل أساس وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتنا بهترين سيرة بالجنة وخير الأمور فأصدق حذف كيف فلفظ أو خير الأمور محل أساس خير الأمور وشر الأمور محدثات شر إن أصدق الحديث كتاب الله يا خير الحديث ولا خلق وشر الأمور محدثاتها محدثات بدعات ضد الصلاة وكل محدثة بدعة كل محدثة بدعة فلفظ اسم ده ابن من حدث أو كل بدعة ومحل بعد بدعة كذا ذكر في كلام مقابل السنة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من تحت أغير فتيسري وبالسند المتصل مني فأغي سند متصل لزمان شاتا إمام بخاري ذا سبب وبالسند المتصل مني هذا تويكا عمر بن تبردت ورنيو عمر بن تبردت نفس ذا إمام ترمذي ذان سند وذا إمام بخاري جداري أو ذكركم إن شاء الله غلط ذكركم عمر بن تبردت نفس إمام ترمذي پوری جدا سند او د عمر بن تبرزت نه د امام بخاری پورې جدا کړ څنګه بشي او په سند المتصل مني الى الامام البخاري امام البخاري لا او په لغوه دا سیوای او په سند المتصل مني الى الامام الامام الحافظ السوي الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله يلا محمد ابن اسماعيل ابن سلمة محمد ابن اسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن فردة الجرفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى وعرضه ونفعنا بعلومه آمين بواه قال باب كيف كان ضبط الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدغل سند متصلة تر إمام بخاري بوري قال إمام بخاري بوري زمان سند متصل في إمام بخاري بوري قال إمام بخاري وي توي في باب كيف كان ضبط الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا به بیا ضمیر راځي دي کې راځي متصله ده په بورډ باندې کا زما زیات تر سبق په بورډ لیکلي ها چې کوم مغلقي د څه په دې تخته لیکم چې تاسو یې پیژنئ نو به کې کلام سبق ته اشاره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمعنا علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهيجرته إلى ما هاجر لغون دي دا فوائد اصولي را مخکې کا د امام بخاري حالات مختصرا وینځه مختصرا
سبب ان شاء الله په کتاب کې موږ شروع ان شاء الله کله وخت دې باندې یو مطلب کومه لهم يكفر بالحقوق الخاصة زمن اسمه ونسبه بذاته شبيته سفره بذاته اسمه ونسبه وشيخ الإسلام أو ذكر ولا نقول شيخ الإسلام وذكر ولا تدري نامن ذكر ولا مريض الجهان نامن ذكر ولا تدري أو الجهان بوقوف حب النساء نقدر شيخ الإسلام ننتبه على قبل قوتك كذا أن نرى نزيه الملك شيخ هو شيخ الإسلام الحافظ الحجة الحافظ أو الحجة مع اليوسف أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم غير منصرف إبراهيم بن المغيرة غير منصرف فالإمام بالله جميع الباب بالله والإضافة ينجر بالكسر مغيرة بن بردين بدل الجوفي هجنا ذلك إسماعيل كده دير بمستقيم صاحب بمحدثه ذا لا إمام بخاري بمحدثه أو مستقيم ودي دوي الله أكبر كلا وفات كده إمام بخاري دوي محمد بيتا بيبچه ويدير جاسمان بلدر وزما په مال کې یو درهم مشتبه هم نشته حرام مزکه حرام مشتبه پکې نشته کومه مال په تصریف د مال کې حرام مزکه یو درهم مشتبه نشته او بچي دا مال د احادیث رسول الله تعالی کوشش وکړي په مال د نبی الله حدیث حاصل کړي البرتسبه وحید بیسرا او سکون لريسرا او دال محمله د محمله د جنوب ته دال محمله او زال ته مرجم وای تکي دال محمله مذکوره برتسبه کلمه الفارسيه دا فارسی معلومه کې څنګه معلومه کې دې فارسی نه څه دا دې کې څنګه معلومه فارسی معنی ذرا ذبیلا وهو مجوسي دا برتسبه مجوسي او مجوسیت باندې مړل مجوسی مړل او دا برتسبه چې مغیره ده اسلم د اسلام ورو بلا د یمانی جورفي د بخارا والیو د بخارا دا بلا د اسلام ورو نو برتسبه البخاري الیه ولا الاسلام ځان ویتا یو تویل کیږي ولای اسلام یو توي ولای عتاقت یو توي ولای موالا په دې ځان پیدا چې مهاجر وکړه هجرت وکړه د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مهاجر او انصاری دی ورته څنګه ورونه کړ دا څنګه کړ چې وی دی یو بل میراث او ستا مهاجر چې د انصاری نه کوم میراث وړي دته ولای موالا تیر سوتانه وي ته ویلې کی ولای موالا دا منسوخ شوی دی بل تا ولای عتاقت وي لکه دا زما مریض ما دی ځان دې ما آزاد کا داخلي نو که زما عصبه نسبی نو زما عصبه نسبی نو بیا به زما مال چاله دی او اهل رد منو ذوی الفروض کې اهل رد من نشتا زما مال بچا دی معتق لبدي دلب زما مال دتا دیتا اسبب سببي وای معتق لبدي دیتا ولا دیتا ولا هغه ته ولا وی دیتا هغه ته ولای موانات وای موانات او دیتا ولای عتاقت وای هغه منسوخ دی او دریم نمبر ولاء الاسلام دا لکه یو کافر زما په لاس بیا کو په دې پر مسلمان man میراث نه جوړي عندنا الله او بني زباز علماء چې زما استثم وارث پاتې نشي نو بیا زما مال ذکر وي شي نو زمون په دې نه نو څو قسم ولا شو چبته ولای موانا ورولي جوړ کیو مخکې به میراث ته وځ بنولي
ولای عتاقت چې څوک چا آزاد کا او ولای اسلام او درې خبره دا ولا درې وړه قسمه د خپل مولا ته نسبت کولی شي لکه دا مهاجر دی او د په مدینه منوره کې د یو انصاری سره لاس ورکړ دا ما وو بیا په نشور لیکن نسبت تنسب وتقول شي دا مهاجر ځان تویل شي فلان کې قریشی خزرجی قریشی خزرجی ته سوالو کې چې قریش هم کې ولا او خزرج هم مدینه ولا دي دا ځان ته قریشیون پوښتنه کې دي اهل مدینه خزرجی ولې دا خزرجی بزان ته په درې وجو مسوره یا به ولای موالات یا به ولای عتاقتی هغه بازار کړی او یا به ولا اسلامي ممکن دې قریشی دا خپل ایمان راوړي نو ولای موالات کې دا سړی هغه خپل دوست دا قوم ته نسبت کوي ولای عتاقت کې دا مرایه دا معتق قوم ته نسبت کوي شي او ولا الاسلام کې دا سړی چې چا په لاس اسلام راوړل دا قوم ته نسبت کوي وایي نو دا چا په لاس اسلام راوړو مغیره شبا د یمانی جغرافي پلاس د یمانی هغه واجب بخارا امام بخاری هغه ته نسبت ولا اسلام کې ځان ته یمانی وایي یمانی او ځان ته جغرافي وایي امیر المؤمنین فی الحدیث ابي عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم الرازی الیمانی اسنه دوای یمن ته منسوب دی یمن ته منسوب دی هغه ته یمنی یون دی یمانی یون ولی وای تبا د نیکه پلاره د چا پلاس ایمان راوړل دی د یمانی جوړپی نو ولا الاسلام نو وجه یمان ته نسبت دی او هغه جوړپی د جوړپی یو نه مليږي مخکې دا میلاد د ولدا امام البخاري قصه صلاه الجمعه بیا لسم تیر شوی د شوال نه فقال يوصل تلون په بخاري په خلافت د چاو د امين محمد ابو عبد الله د خلفاء العباسيين ابو حکومت وذهبت عينه في سباه وما شو مجسترګي لا استرګي فبكت امه بكاء شديدا مور ډېر جوړ وقت حالت او الله تعالی دې وکړه او لذلك فدې کې الله لما د استرګي لاله لوټو داروکا فرأت دې په خود کې سيد ابراهيم عليه السلام وبشرها اقول زير ورك فقبول الدعاء الله فلما استيقظت امور بيدار شو رأت ابنها بصيرا او بلا وره بنا زي وكده سلام ناشنا كده سوي نبی علیہ السلام مبارک وی بی انا دعاء جدی ابراهيم زد خپل نیکه د ابراهیم دعای او بشارت د چېما د عیسی علیه السلام او دعا د ابراهیم او د نبی هم د احادیث الوی خدمت امام بخاری کړی نو دې هم دعا او بشارت د ابراهیم د ابراهیم علیه السلام او دومره نظر تیر شو دومره نظر تیر شوی دی چې دا تاریخ کبیر دی او وخت کتاب دی هغه د شپې د کومه نه تللی تاریخ کبیر د شپې د کومه نه تللی مخکې اشتغاله بالعلم لما بلغ من عمره 10 سنين الى ثورته حفظ ياسود سليم مبارك او ده وكيع ابن الجراح هذا كتاب كل ازبر ياسود وعرف كلام اصحابه في هذا او امام ابو حنيفه الشاكردان كلامه في جنده ثم رحل بالتفرق الى كده شام مصر جزيره العرب تسود وكذا بصري ضرور کرته تللی دي واقامت الحجاز مکه مدینه د هغه کې د دنوات حجاز شپږ کاله تیر کړی دي کوفه ته بغداد ته تللی دي قال البخاري كتبت عن اكثر من 1000 رجال د زرو استادانو نه مې د زیاتونه احادیث دي یو ځل او ظاهره خبره ده چې دا زر ټول په تورنځو کې نو ان دا ټول زر په چاته ده او نه دا ټول زر په کوم ځای کې پیران دي دا تاب یو په شام کې یو په مصر کې یو په خراسان ګرځیدل زرو کسانو نه چې دې حدیث نقل کړي نو زر په یو کلی کې نه او بیا په کلو کې پیاده په باندې کې یو کس پتی ګرځیدل الله اکبر ولما بلغ يقول سقالو ته عمر رسید نو بعد مشایخ لکه داخلي په بخارا کې هغه ترکه راغله په سند کې غلطي وشوه
دې یولس قالو عمر کې تستناسته ودا دا غنه غلطي په داخلينا اته دې سره هغه سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم فورا ازوي سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم نو امام بخاري معصوم د یولس قالو چنه اور تسوي وی هو الزبير بن عدي به سيف دا ابو الزبير نه دا زبير بن عدي دی خطا شوی ځکه ابو الزبير لا يروي عن ابراهيم نو شیخ قصه شو ته چپ یعنی ما ته خطا وی سيف غلط دی شیخ لال کورتا چې کورتا لال خپل صحیفه او کته واپس وروته وی فکس دی زه خطا شوی فاصلح الشيخ كتابه من حفظ البخاري ورجع الى فالقول البخاري ده رجوع وخرج الى المور ورور احمد الى محجرا مرور وفشو او د مکه مکرمه کې په طرف علم کې اقامت بس ما په خیال دا کافي ختم شته قال له خير ان شاء الله ولذيذ بخاري ما بخاري دا حالات مختصر او کتاب شروع ها ان شاء الله دا غره کې ستاره به موږ خیر ان شاء الله ترمذی کې دا کم سند دی هغه 2 منټو کې ویل کېږي هغه به وایو ان شاء الله کتاب صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين بعض لوگ کہتے ہیں کہ نسب باپ کی طرف جاتی ہے بالکل نسب تطلار نہ ثابتی آقا سوسم کے بڑے بیٹی نہیں تھی آج کل لوگ فلان سید ہے اغم نسبت پیغمبر تنے دے آغا سید آغا حضرت حسن ترے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نسبت نبی علیہ السلام تنے دے سید آغا حضرت حسن اور حسین ترے پور کی بیماری دا اللہ جل شفا ہو کتابوں نشتا طالبان تو کتابوں حوالے سے نوتوئی نو مدرسہ کی کتابوں نے پوچھتا کرنا ورکر ولې اتم شوی پسو کنا پدریو کسان داس دینا مونږ سلوړو باندې ورته دا دریو باندې قانون د مدرسې داري چې دا پتا تاسو 300 طالبان یې نو ټول ته کتابونه نه رسي نو په دوه تاسو یا پدریو تاسو یو جوړ کتاب ده او دې کې تاسو تاوان نشتا اواز ځکه نشته چې څوک بخاری ګوري په جماعت کې څوک ترمذی ګوري څوک ابو داود ګوري په یو وخت ټول یو کتاب نه ګوري نو څوک او تکرار څه کوي نو یو کتاب کې ګوري او ځکه چې کېنه نو په چا طرف خپل کتاب دې راځه خبره یو کتاب یو کتاب ته 2 درې کې نه دي نو ماته کې وایي چې جار ځای دی یو کتاب ها ما دا کتابونه وایي ابل کله راوړل طالبانو یو تیراسي ورته چې تاسو مې وایي چې کتابونه راوړل نو یو څه تاسو مې یو بدل یو دین د دې په دې کې ان شاء الله دا دې دې مو کې د الله